بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. الافغان شرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو نننۍ چې زه کوم ویلاګ کوم یقینا تاسو به ګورئ، خو زما چونکې د سوشل میډیا سره یو تړون دی او تړون دار چې په سوشل میډیا باندې زما ډېر زیات سپکاوي خو نه خو ډېرې خبرې وشولې، ځکه چې عزت او ذلت دا د الله په لاس کې، دا د انسانانو په لاس کې نه دی. خو چې څومره خلکو ما پسې ویډیوګانې کړي دي، زما د واتساپ میسیجونه یې هغه مخې ته راوستي دي، نو هغه زیاتره پی ټي آی والا دي. ځکه چې په سوشل میډیا باندې دغه پی ټي آی والا همدغه کار دی چې دوی دغه شانتې یو ویډیو د یو سره ټچ کی، بله د بل سره ټچ کی، پلانکي ځای کېدو وی پلانکي ځای کېدو وی. ما ته به خلکو د جان محمد وی، نو ما به وی چېرې جان محمد او عمران خان کې دونه څه فرق نشته دی، دواړه یو سیزونه دي. هم صرف تقریرونه کوي، یو دیم چې کوم دی نو دغه چغې سورې وخي، یو دلته کې چې صرف کنځلې کې یا تیزې تیزې خبرې کې یا ردې بدې وی، نو دا قام چې کوم دی نو هغه سیزونه ډېر زیات خوښوي. هغه ویډیو ډېره زیاته شیر کېږي، مو ویوز او لایک هم پې ډېر زیات راځي. دغه سره خو د چا کار نشته دی. په دې اسمبلی کې وګوره یا په دې 4 کاله دورې حکومت کې، په دې وفاقي حکومت کې چې کوم دی نو په ډېرو خلکو باندې الزامونه لګېدل. په هغې کې به نواز شریف والو، شهباز شریف والو، خورشید شاه به والو، رانا ثناء الله به والو، داسې یو شمېر نومونه مخې ته رالل، الزامونه او تورونه پرې ولګېدل، یو ټکه پرې ثابت نه شوله. نو ما همدغه مثال ورکو. خو نن چې کوم دا آډیو لیک چې کوم مخې ته راځي، یو 4م آډیو لیک مخې ته رالو. د دې نه مخکې عمران خان وی او د هغوی کسانو دا ویل پی ټي آی والا چې سایفر چې کوم دی نو دا حقیقت دی، سایفر دا حقیقت دی، سایفر دا حقیقت دی. نن دا و چې دی کې ایډیټینګ شوی دی، نو زه په ساده ژبه کې پوهیم. دا موږ چې کومه ویډیو کوو په دې کې چې د ایډیټینګ ضرورت راشي نو ایډیټینګ پکې کوو. ایډیټینګ مطلب دا دی چې ویډیو صحیح جوړول، دې ته وایي ایډیټینګ. اوس ایډیټینګ سایفر حقیقت دی، نو دې کې دونه څه فرق نشته دی. خو دا باوري خبره ده چې خبرې د عمران خان دي. یو ځای کې و چې قوم کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے، په دې باندې لږ سوچ وکړئ چې ته قوم سره لوبې کوې، یعنی پاکستان سره لوبې کوې، د پاکستان 22 کروڑ عوامو سره لوبې کوې، دا ستا لیډرشپ دی، دا ستا قوم سره مخلصي ده. ته د ریاست مدینې چې کوم دی نو داویدار جوړېدی شي. دویم ویډیو چې کوم راله هارس ریټینګ حوالې سره چې یاره 5 ما اخیستی دی او 5 تاسو واخلئ. یو اوټ چې کوم دی یا یو کس چې کوم دی هغه په اربو روپو په کروڑه روپو اخیستل کېږي. د هغې واضحه وجه ده چې نن د خیبر پښتونخوا خزانه چې کومه ده بالکل خالي ده. د استادان چې کوم احتجاجونه کوي نو دا یقیني خبره کومه چې دوی سره دا حکومت وعده کولی نشي، د حکومت ورته څه اګریمنټ یا څه چې کوم دی نو مراعات ورکولی نشي. حکومت سره څه شته دی نه، هغه پیسې خو چې کوم دی غونډ په دغه عیاشو او په دې طریقو باندې او په درنو باندې لګولي دي. یو کس هم چې کوم دی د انکریمنټ سره سره خو د هغوی څه نور مراعات وي یا تنخواه کې اضافه وي نو بالکل د حکومت نشي کولی. دا یقیني خبره کوم دی وخت کې دا خزانه کې هېڅ هم نه دی پرېښي. یو ویډیو راله هغه وي سایفر حقیقت دی، ویې منله. دویمه ویډیو هم راله وي سایفر حقیقت دی، ویې منله. درېیمه چې کله پې دا خرڅ راله چې دی اخیستل او خرڅول کوي، کسان اخلي، نو وي دې کې ایډیټینګ شوی دی. 4مه چې راله نو وي دا فیک ده. ته خبر یم چې کوم دی نو څه وي که نه، هماغه د اسلامي ټچ والا خبره ده. هغه قصوري چې کوم وي د قوم له لږ اسلامي ټچ ورکړه، دا په دې باندې دوکه کېږي. زه نن دا خبره کوم چې هغه خلک چې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات ان دي او ډېر زیات فالوور لري، هغوی په دې دومره دغه کې په دې باندې ولې خبرې نه کوي. زه چې تاسو وایې پیک دی نو ثابتې کې چې څنګه پیک ده، چې تاسو وایې ایډیټینګ پکې شوی دی نو څنګه ایډیټینګ پکې شوی دی. په دې خو لږې خبرې وکړئ که نه ځان له څه ایمان نه ځان خلاصوئ یا ایمان ځان له خوروئ. د لیډر په قبر کې خو تاسو نه سملئ، خو صرف دې ته ناست یې چې په غریب باندې امداد بند شي، د غریب پیسې وخوړلې شوي، هغه غل دی. دا الزامونه لګول خو تاسو ته ډېر اسان کار دی. ډاکو دی، چور لوټیری دی،
د دې لپنګو لوټیرو بل څه کار نشته دی د دوی بس همدغه خبرې دي خو بیا وایم چې عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی نن په ګریوان کې هغه خبره راغله په چا باندې چې ډېر ناس کو چې ډېر ایماندار دی ډېر دیانتدار دی ډېر صادق دی نن هغه انټرنیشنل غل خو یو ثابت شو چې د 34 ملکونو اکاونټونه پې راغلل او ورسره دروغجن خوم مخې ته راغی او داسې دروغ چې هغه د ځان دپاره نه د قام دپاره نه د مل د تباهۍ کې مخې ته راغی او کوم خبرې چې هغه کوي د میر جعفر او میر صادق نه هغه د میر جعفر او میر صادق کردار چې کوم دی نه هغه په پاکستان کې د دغه لیډر نه مخې ته راغی خدا خبره کوم چې آرمی के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए زمونږ آیسای چې کومه ده ټول دنیا مني زمونږ فوج یو په معیشت باندې کمپرومایز نه کوي یو د ملک په تباهۍ باندې چا سره کمپرومایز نه کوي د ملک د ترقۍ دپاره د هرې ډلې سره هغوی ملګري دي چې ملک له ترقي ورکوي او چې ملک د زوال طرف ته بوځي نو د هغه بیا داسې پړ مخې را پرېوځي قام ډېر پیشو د پی ټي آی ډېر خلکه پیشو زه د خپلې سیمې دغه حکمانو ډېر خلک وي چې نور ورسره نشو چلېدی موږ په ډېر زیات اعتماد کوو ډېر زیات باور مو پې موږ نه د چا په قبر کې څملیو نه زموږ په قبر کې څوک څملیو نه الله چا د کوره ډوډۍ راځي چې موږ د هغه د دروغو سره چې کوم دی نو ملګرتیا وکړو موږ خو یې د دې ملک او د دې صوبې ترقي دې وخت کې دا صوبه دیوالیه شوه استادانو سره دا کم تشدد چې پیو شو نو دا حل نو د خبرو چل دوی له ورځي نه وزیر تعلیم د دوی چې کم دی د هغه څه روزګار دی او د ځانه زیات مشروط دی نوري دا د دې وخت کې بورډ د یو سازش لاندې تعلیم خرابول چې کم دی د بورډ عملی کوم کردار ول ادا کړ نجی سکولونو ته دومره توجه ورکړه چې پوزیشن هم د هغوی راوستی او هغوی پکې چې کم دی نو ځان ښه کړ سرکاري سکولونه سرکاري کالجونه د زوال طرف ته روان دي آینده وختونو کې څوک داخلي نه اخلي چې یاره موږ دې کې څنګه داخلي والو نه ته مارکس ملاویږي نه چیکنګ صحیح کېږي یو ځای کې په 18 باندې پاس دی بل ځای کې په 33 باندې پیل دی بل ځای کې په 7 باندې پاس دی دا کوم خلک دي دلته زموږ په 400 کې د زنانو په سکولونو کې چې کومې ډیوټۍ لګي یوه مس چې هغه دروځي د دغه ماشومانو نه دی نه سوړي نو د هغې څه خد نشته اول ته کې وکي بورډ تمځي دا ټول کرپشن روان دی مخه به څوک نیسي ایمانداري خو شته دی نه یو ګنده مې ټول طالب ګنده کوي دغه شانتې مثان او دغه شانتې استادان الله سره ټول استادان چې کوم دی بدنام شي خو موږ داسې خبرې کوو دا هم د استاد په وجه باندې کوو موږ ته هم استاد ښودلی چې حق په وایې د حق په ملګرتیا کوئ په دې کې به تاسو پسې کنځل هم کېږي په تاسو به تورونه هم لګي تاسو پسې به د رنګ رنګ ډرامې هم کېږي خو نن زه هغې خلکو ته یم چې ډرامه باز دي او ډرامې جوړوي او دروغجني او فریبجني او الزامونه تورونه دا لګوي ویډیوګانې کوي او ویوز او لایک په مولیانو پسې او پارچا پسې نن لږ راپاسې که نه د ده لږ د اصلیت وښایې د خپل لیډر خو واقعي تاسو قام له کار کوئ او تاسو پارټي بازي نه کوئ زما د یوې پارټۍ سره دا همدردي نشته دی همدردي مې د هغه ټولو پارټو سره ده چې زما مل له زما صوبې له زما ضلعې له ترقي ورکوي نن د پی ټي آی والا چې دلته په سټیج باندې ودرېږي په 400 کې څه وایي پلانکي ده ووی او پلانکي ده ووی او پلانکي را باندې کارونه بندولو پلانکي موږ ترقۍ ته نه پرېښودو ترقي تاسو په د 10 کالو کې چېرته ونښودله څوک به داسې وي چې تا به ترقۍ نه منې کوي نن د صحت معاملات د ګډوډۍ ښکار نن تعلیم صورت حال داري یو افسر د په تعلیمي دغه کې نه راځي راشي میاشت له وتښتي د ایجوکیشن بیړه غرقه شوه ټول صورت حال چې کوم دی هغه مخې ته راغلی
دا سایپر چې کوم سیستم روان دی دا کوم ویډیو آډیو لیک راځي چې ته وایې چې دې کې ایډیټ شوی دی چې ته وایې دا پیک ده نو لاړ شه ته خو هم د عدالتونو لاړ لایې دا کم جرمونه چې ته بار بار کې په دې جرمونو کې پکارو چې ته وختي قید وي څنګه چې نور سیاسي کسان قید شوي دي تاله خو مواقع درکوي د دې هم فرانزیک وکړه نو ګرانو کتونکو ما تاسو په پښتو کې په ساده ژبه کې پیولې چې دا لویه دروغجني ده لویه فریبجني ده مکاري ده او مداریتوب دی په دې هر څه باندې ځان پیول پکار دي د شورو نه پیو خبرې هم کولې خو خلکو به ردې بدې وې کنځل الزامونه به لګېدل ما ته به ډېرو خلکو وی سوشل ورک یې خپل سوشل ورک سرکار ساته چونکې زه لاول صحافي ما به صحافت ما هر ځای کې دا ویلي چې بره د الله کیمره لګېدلې نه به چې احسان کوم نه چې احسان اخلم خو دا کار کوم د رانه الله پاک اخلي دا ډېر ګران کار دی الحمدلله په سوشل ورک هم د خپل وس پورې کار وکړو کوو یو راتلونکي وخت کې به هم کوو چې سم نصیبه وي څونه کار رانه الله پاک د لاسو نه اخلي خلکو ته به ورسو خو دا هم یو کار دی او دا زما صحافتي ذمهواري ده چې خپل قام د دغه دروغجنۍ نه خبروم چې یو ځای کې چې قوم کې سات کیل ناهده کومه خبره ده 15 واخله 15 مې اغوستې دي منهګان سودابازي خو تا وکړله 4 ویډیوګانې رالي او په 4 ویډیوګانې کې مختلف چې کوم دی نو خبرې راغلې مخې ته او همدغه خبرې دي او ورسره خپل کسان ناست دي دغه څو خبرې مې شریکول انشاءالله په بل پروګرام کې بیا راځم